أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. رب العالمين قرآن شریف کی منتبار بارد خبر اعلان کئی اتاسو پوڑے نو دا اللہ نا سوال اٹھے دا اللہ نا پوڑے پدے آیت کی میں اللہ فرمائے استا سورت تاسو تا اعلان کرے ادعونی کی مانا ہوا استجب لکم نمستاسو دعا قبول دعا سے تمہیں پر پختو کے پختہ دیتا ہوا او بیا دمو طالبان دا دعا دا مانا کئی کہ دا اللہ نا مختلا بندہ نچے قوار خفکی مخ بنانا دان بنانا پڑھائی او اللہ مخبلا تاکتو چے مانا ہوا او بیا رب العالمین دی دعا دا عبادت ویلے دے او فرمائی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين جسو دماد دے عبادت تا دعا عبادت تے کبر کئی ہوئی کہ یومانا نبواری ذلیل و خوار بے دوزخ داخل کر نو بندوی کدے او مختن خبنی اللہ وی کدے او نمختن خبنی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نیسا شیخ یوشیخ اکرم علی اللہ چے پا اللہ دیر عزت مندی او پا اللہ دیر گرانی واللہ تا دیر خوخی نو بل شی پید دعا نکشی دعا تا اللہ دیر دیر خوخی او من محتاج ہمی اللہ تا جدا اللہ نوار دا سندر چے من محتاج نہیں من پا ڈوڑے کے اللہ تا محتاج ہے من پوپو کے اللہ تا محتاج ہے دوپا پیدا کرد مغلا اللہ ہے اللہ ہوئی ویسبحکم ماءکم غورا فمن یقتیکم بماء معین کدا کو بدل اللہ میں کم وفقت ہے کم اوچے کم بیا بدل رسول کر کے ہمون تک پتہ دنے کہ من کو مدا سے وطن کے اسی کو فراوانا دیر زیادہ پدا سے علاقی دی کہ اتب بارانونا مولشنو بنی بیا او بیا دا کویانو بکوچی شی دون لاندے و بلاڑی شی چی پا بورقاو بنرو دی پٹیو بلو بنرو دی ساروی دا لوگی دی تل علاقوں دلار شیطاسو دا پتہ بولے گی دا بلوچستان و دا سیٹ پا دا بیاس کی دیگه میلاتی او بنی ساروی دا لوگی منشیدہ کہ چی باران نکی گی نو گیا نہیں او بنی چغی وی خدایتا خدا سے پا بار ملکونو کے پریدشت و علاقوں کے ہمی خدایتا جاڑی چاہتا ہے باران ہوگی نو اوبر اللہ نے طرف روڑے تخلے طرف و خدای پاک عین در غنمو در بور پسیدن کے و در دانی پسیدن کے گلے و باران کے و ارسل تخلر کی بے بسے گئے نمون پر روڑے کے اللہ طرف جواز دانے کے دا روڑے مون لراکئی خدای پاک نہ پلے پڑو کے خدای دا محتاج ہے در روڑے خیر توقع کی ملہ تا محتاج ہے در روڑے پازبہ کی ملہ تا محتاج ہے او بچے خیٹے تور چھے موجود کے تقسیمی کی پدے کے ملہ تا محتاج ہے بچوں کے ملہ تا محتاج ہے بچوں کے بیدت کے پٹولو کے اللہ تا محتاج ہے او دا ایمان نے چھے بغیر دا اللہ مدہ کارون نظر کشی سوڑا او بیامون دا اللہ ایمان کو غوارے چھے دا او کغوارو دا مختلف پچل نپویلو جنوب اللہ نصیب او اللہ اخبر بندہ میرا بابا کہ ضرورت اخلاص میں نے خدای تا اجڑ جڑا دا خدای دے رہا خوخا او اللہ تا نے ظالم کو پروردگار تا دے اجڑ دا گورٹا کپڑا کے بدل خدای تا سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ پاک داغنا دیر بیتار رسل لیر علاقے فتح کری دی بیت المقدس فتح کری
او زه چې مصر ته لاړم نو په قاهره کې یو لویه قلعه وه ایوبي قلعه د هغه په نوم اوس هم شته او د قاهرې نه داسې درې نیمه کیلو په مدل کې اسکندریه ورته د دریاب په غاړه دا قلعه ټاکلې جوړه او جنګ یې د انګریزانو سره د برطانیې سره د انګریزانو سره جنګ نو یو ځل لښکر یې جمع کړی د انګریزانو په ډېر زور او شور کې ټول فوجي طاقت را مخامخ او دې انګریزانو بحري بیړۍ راوستې یو غټه بیړه وه بحري چې د دې بحري بیړۍ نه موږ په بیت المقدس حمله کړو بریدونه دا مرکه چې ونو دا د سلطان صلاح الدین ایوبي ته ډېره ګرانه شوه وایي چې اصرف الهما بلا علاقې فتح کړه خو دا خو د انګریزانو ټول فوج یې راته راوتلی او بحري بیړۍ علاج بس وکړو هغې سره بس وکړو نو د شپې ټوله شپه الله ته وویل او څه به وي الله د ځان نه بادشاهي حکومت نه غواړو خدای ستا د اسلامي ریاست حفاظت او د بیت المقدس حفاظت غواړو ټوله شپه نن بادشاه خدای ته جاړي که نه زموږ بادشاهانو زموږ وزیرانو زموږ ګورنرانو الله ته وجل هر څه به ټیک شي چې خدای ته نه دی موږ ته هغې د خدای نه سوال کوي په خپله خدای ته نه جاړي ظالمان ټوله شپه خدای ته وکړو نو سار کې سګره وته یو ډېر نیک انسان صاحب کشف یو بزرګ نو چا ورته ویل داسې وکړه د پلانکي علاقه کې یو بزرګ دی هغه ته لاړ شه چې هغه دغه دعا وغواړه اعلانونه یې علماو ته وکړل چې د خدای په دربار کې وویاړه د دې دشمن د دې لښکر او د دې بحري بیړۍ مقابله موږ ته ګرانه نه شو لنډه خبره خدای ته چې هغه نیک سړي له ورغی بزرګ ورته کېناست وایي چې هغه ته چا ویل دا سلطان صلاح الدین ایوبي دی ولا ورغی وایي حضرت مهرباني وکړه الله نه سوال ځکه چې د دې موجوده لښکر مقابله د ما ورته کړله او دا بحري بیړۍ راوستې ده ودرولې ده او که دا استعمال کړه د مسلمان خلاف بیت المقدس دښمن الله هغه ورته ویل ایوبي ته ولې خفه کېږي وایي ستا بېګا د شپې جړا د دشمن بیړه غرقه کړې ده دا چې بېګا الله ته کومه جړا کړې ده د شپې جړا د دشمن بیړه غرقه کړې ده وایي حضرت دا څه وی ای بېغمه اوسه ما نه مه راځه تا چې بېګا جړا کړې بیړه چې معلومات یې وکړل واقعي همغه د پېشمني خدای ته جړل او پېشمني په هغه بیړه د پاسه ذل طوفان راغلی ټوله بیړۍ ولګېده حضرت موسی علیه السلام چې کله د فرعون دربار کې لوی شو فرعون مې ډېر قدر او ډېر عزت یې په بدبیوالۍ نه کړی لیکن دا په زړه کې خو هغه د ایمان شی پروت نو یو ځل داسې په لاره تېرېده د خپل قوم هغې ته بني اسرائیل نو د هغه د فرعون د قوم د یو هلک سره د یو بني اسرائیلي جګړه وه انخدي هغه پې بار وړه چې راشه دا پڼ راته یوسه هغه ډېر دروند و نیک وړی او دې فرعوني د فرعون د قوم د کس د موسی علیه السلام د قومي موافق چې دا به خامخا ستا پلار کوي موسی علیه السلام ورغی خپل منځ کې بیچ بچا پوچی لکه ظلم مه کوه دې نه شي وړي نو کړو په زور پې درلود دې فرعونیانو د موسی علیه السلام په قوم ډېر زیات ظلمونه ټول کارونه ګیاګانې د سارو خدمت د چوړېدو خدمت دا به ټول د دوی نه نشي هلکه انیخ شو چې ته څه کړې ته خو دا ستا دا فرعون یې ورته یاد کړه چې زه خو ستا دا د پلار دپاره لږ یم خدمت کوم او ته مه ویله نور زیاتې به نه کوې د بیچ بچاو کو هغه سړي لکه بدماشي وکړه موسی علیه السلام یې سوک ورکړه چې هغه فرعون یې سوک ورکړه بس د هغه سوک نه هغه مردار شو خو چاته پته نه لګي یو هغه علم ته پته وه چې د موسی علیه السلام د قوم یو فرعوني ته یو موسی علیه السلام د بل څوک خبر نه شو پروپیګنډه جوړه شوه چې یاره د موسی علیه السلام چې د فرعون د قوم یو هلک چا وژلی دی چې چا وژلی دی
پولیس خارج شو خفیه جنسه خارج شوی او سکورټي چې څومره پټې جنسې وې خارج شوي چې معلوماتو کې چې دا هلک چا وجلې چې سزا ورکړه یا ته مو پته نه لګي سبا هغې د موسی علیه السلام قومي یو بل سره په جګړه ده نو هغه وډاډه هغه وایي پرون موسی د ما پاره کړې ده او یو یې راله ځای ته رسولی دی نو چې په جګړه نو موسی علیه السلام ته یې وایي نو که راشه شه به دې ما په شان په ما ظلم کوي لکه د پرون والا په شان هلک خو پوه شو یا هغه پرونی سړی خو موږ ته جوړوالی نو موسی علیه السلام ورغی او بیا جوړه کړئ او پوه شو چې پرون به یو رسول ورکړی دی هغه به یو څوک ځای ته رسولی دی اوس که دی ما له بل څوک راکړي موږ له خو ځای موږ انداز ته رسېږي نو هغه ورته یې موسی خدای ته وګوره په ارام کښېنه ما له بل څوک رانکړي پرون دې مې ووجلې دی فرمان وکړي ته چې څه ویل وکړو ما مېله خورا فتح به شوه خو هغه هلک هغه اطلاع ورسوله د بادشاه ته هغه هلک چې وژلې شوی دی هغه د فرعون دربار کې چې کوم هلک وژل شوی دی د موسی خو د هغه د لاسه بس فورا فرعون میټینګ راوړ اوس موسی علیه السلام ته لا پته نه لګي چې اطلاع رسېدلې میټینګ یې راوغوښته او خبره په دې وشوه چې هغه چې مونږ ماشوم پرې کړی دی موسی هلک په هغه وجه څه سره شو فیصله په دې وشوه چې دا موسی به ورکړي شو بس مړه به یې وکړه ځکه چې د خپل قومي دپاره دی ودرېده او د فرعون د قوم هلک یې وژلی نو دی نه د شا سره شته او فورا د هغه میټینګ نه یو کس و چې د موسی علیه السلام خیرخوا هغه د موسی علیه السلام یې خبر ان الملأ ډله ستا متعلق مشورې کوي پرېږدي دې نه نیسي دي او وژني مهرباني وکړه په یو باسي نو حضرت موسی علیه السلام د مصر نه پیاده روان شو مدین ته مدین ډېر کافي منزل دی د ګاډي کم از کم د شپږو اووه ګنټو ښه د تېرې سورلی منزل او دشتې بیابانونه دي په دغه علاقه د ګرځېدلې وادي تیغ ده او دې خوا بحر ملزم دی د خوږې اوبه هم نشته د څښو کلي هم نشته خو بس موسی علیه السلام قوت روان شو پیاده ځي غریب سره جامې نشته مور ته پاتې شوه روغ ته پاتې شو قوم ته پاتې شو او روان دی په دې ته ورسېدو یو داسې علاقې ته ورسېدو چې کوم ځای کې د فرعون حکومت دی او د الله نه سوال کوي رب نجني من القوم الظالمین خدای نه دې ظالم قوم نه ما نجات راکړي موسی علیه السلام پکې ماشوم کې شوی دی هغه ته خو پته لګه دا ظالمان ټول لګیا دي د فرعون عبادت کوي او فرعون دا فرعون د دوی دومره محبوب و دوی ته دومره خوښ و دومره چې په چوکونو کې د فرعون بوتان لګوي او چې په لاره بدل او د دې فرعون په شکل واړه واړه بوتان یې جوړ کړي ځان سره په کور کې ساتلي او سجدې به ورته کولې لکه اوس چې موږ خلک د خپلو لیډرانو کوم لیډر به چې په قوم ولاړ دی بس هغه پسې لکه د غلام پسې هلکه ډوډۍ درکوي چای درکوي څه درکوي د خدای تعالی هغه لیډر که په اور ورځي ورسره اور ته ننوځي که هغه لیډر په بربنډوب ورځي ورسره بربنډوب ته ننوځي که هغه لیډر دروغ وایي دی والا هغه دروغ خورئ بس موږ د دې لیډرانو نه بېادبي دي معافي خدایان جوړ کړي د هغه لیډر خلاف که څوک خبره کوي هر څوک چې دې په خوله هغه بده کنځل ورپسې کوي چې دا حل وګوره دې ټول لیډرانو تصویرونه فوټوانونه د هغوی په کورونو کې په جیبونو باندې د هغوی دوکان تصویرونه د ټول خدای مې هېر کړی دی او دا لیډرانو بس خپل ځان خدایان کړي خدای نه د مطابق شوی د دې لیډرانو په خاطر موږ څومره سپکې څومره کنځل څومره بدې را دي یو بل سره جګړې جوړه شو اوس به بیا کور په کور جګړه کوي اوس به بیا یو بل سره روانې باندې جوړې شي او دښمنۍ به جوړې شي اوس به بیا د یو بل په جګړې جوړې شي دا د فطرت ټیک په نورو ملکونو کې دا قضیې پېښې نشته په دې یورپي ملکونو کې لکه دا موږ څه کوو یو ورور به یو ورور کې بل ورور به بل ورور کې یو بل نه خبره
ښځه به یو لور ټول کې خاوند یو دی په موټر نه کوشي ښځه به یو لور ټول کې خاوند په بل لور کې خاوند ښځې ته دا نه وایي چې دا ولې او ښځه خاوند ته دا نه وایي چې دا ولې په ټیک د هغې په ذهن کې د قوم د خدمت لپاره دغه سړی خوښ دی او زما په ذهن کې د قوم د خدمت لپاره مونږ دې ته نه مونږ خواږه کنځل ناشولت دی د پلار او د نیکه او د غر نیکه هغه مړه والا بار راوباسو په کنځلو یې داسې کوچې چې سم یې بدنام داسې دا فرعون د دې خلکو خوښ ده چې مصر ته لاړم د مصر عجیبګر ته لاړم د فرعون بوت پکې ډانچه پکې پرته وه او د فرعون دومره بوتانو پکې چې د شپې نه تیا هغه ډولۍ پکې پرته وه چې دی به په هغه ډولۍ کې د خلکو نه پټ پوړله راوړلی شو چې د ده په وجود او د ده په جامه له چا نظر وستلي وي ښکلې سړی مو ځکه چې د هغه بوتان ته مو ولیدل د سپینو او په دې دغه کې جوړ کړي په تانبو په پیتلو کې ډېر خشتان شي دومره عقیدت و چې کله به یو لوی سړی مړ کېده نو صندوق به یې ونه جوړ کړ په صندوق کې به یې ښخاو او د هغې صندوق د پاسه چې به کوم سر و نو په هغه سر به د فرعون بوت و خدای به نو غټه خدایي وه د دنیا باطله ځان ته به یې غټ خدای وي انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای دا الله نه لوی کېدی نه شي لاړ مدین چې مدین ته ورسېد یو سوال به د خدای نه کوه رب نجني من القوم الظالمین الله د ظالمانو نه ماله نجات راکړي ما ته خلاص کړي هلته چې ورسېد نو مدین په علاقه کې وپیو خلکو به دا کښېنه وګورل او کله چې یې ساري ورپسې راغلی عموما د دوی غاړه یخه سیمې که نه نمجنې او د دوی غاړه باندې بوټي دي موسی علیه السلام چې هلته ورسېده باندې د مکې خلک لګیا دي او خپل څاروي یې راغلی غټه بورقه ده چې په لسو کسانو ګټلې ده غټه بورقه ده اوبه وباسي او څاروي یې راکړي اوبه وباسي څاروي یې راکړي نو چې کله دوی هغه خپل څاروي یې راکړل څه داسې په ډنډونو کې ټوټې تلې شاته اوبه پاتې شوې نو هغه تیږې راواغېسته غټه تیږه وه چې په ګڼو کسانو چتوله د دوی د پاسه کېښودو خلک راغلل قرآن شریف کې الله فرمایي وان من دونهم امرأتان تذودان دې خوا یو دوه جینکۍ ولاړې وې هغوی سره ګڼې چیلې دي ګڼې چیلې اخوا نه پرېږدي خلکو ته ځان له ولاړې نو موسی علیه السلام هغه جینکو له ولې ما ختمه کومه تاسو څه کوئ هغې ورته ویل چې موږ به کله ګڼې چیلې وکړو چې دا خلک ورشي عیانان کې وي دینداره او صالحانه یې پرده ده وکونه شیخ الکبیر زموږ پلار بوډا ده او ډېر بوډا ده او ورور هم نشته نو چې تر څو دا خلک نیدلې دا نسلي الرعا حتی یستر الرعا موږ به کله دا ګڼې چیلې سې راوړو دا خلک راشي خلکو کې په ګډه موږ ګڼې چیلې نشي موسی علیه السلام خو پوه شو چې دا خو ډېر کار دی نو چې خلک لاړل څه لږې اوبې په ډنډونو کې د هغې زنانو د جینکو سارو ته پرېښودې موسی علیه السلام راغی او په یک تنها باندې د دوی نه هغه سر اوچت راخیستې هغې په پیغمبري طاقت د پیغمبر د سلو جنتیانو برابر طاقت د سلو جنتیانو مضبوط طاقت باندې نو سره یې پرېښود او هغه بورقه چې ګرګړې په لسو کسو ته هغه په خپلې تړل اوبې راویستلې او جنتۍ خسې راغلې د هغوی څاروي سې راشي او بیا په دوی سر کېښود او واړه سر هسې تاسو سوچ وکړئ چې څومره نیازبین ژوند یې تېر کړی لکه د فرعون کور کې ماشوم لوی شوی دی د فرعون ښځې آسیې ماشوم لوی کړی دی او څومره خلکو به یې قدر او چې د ګرمه ځمکه او ګرم شی به یې په سترګو نه لیدلی تکلیف یې نه دی لیدلی او دا دومره پیاده منظر دی چې شپې به یې څومره خوږ شوي لوږې به پې څومره تېرې شوي تندې پې څومره تېرې شوي او دشتو بیابان ته لاړ نو چې جنکۍ لاړې د یو تیږې ته یې سر کېښود نو د الله نه یې سوال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا الله
خیر ستا خلاص کې د خیر ته نه دی خدای د ستا خیر ته محتاج دی یو سوال یې حل نه کړو نو چې د الله نه سوال کوې که نه نو خدای پاک ناممکنات هم درته ممکن الله بدله هغه څه په هغه طریقه به د الله پاک دعا قبوله کړي چې ستا په ذهن کې به نه تېرېږي یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم كلكم ضال حدیث قدسی حدیث قدسی هغه چې پیغمبر علیه السلام یې د الله نه نقل یا عبادي كلكم ضال الا من هديته تاسو کې هر یو د لارې نه غلط روان دی خو چې زه چاته هدایت وکړم هغه په سمه لاره واقعي مونږ ته الله هدایت کړی دی په زړه کې راته ایماني جذبه راغلی نو دې وخت کې چې زموږ ایمان کې ناست یو څه مو خیال دی ډېر خلک په دې وخت کې په دوکانونو کې ناست دي پر سودا پخوي او ډېر خلک په دې وخت کې فلمونو ته ناست دي شاید او ډېر خلک په دې وخت کې په پلیټ باندې ګندونه وګوري ډېر خلک په دې وخت کې په دې نه ډېر خلک په دې وخت کې په جواب ډېر خلک په دې وخت کې شرابونه وڅښي او ډېر خلک په د خنزیر غوښې خوري او ډېر خلک په د مسلمان خلاف سکیمونه او سازشونه جوړوي لیکن الله مونږ ته په زړه کې د جمعې د لمانځه مینه واچوي نو موږ یې مونږ ته په زړه کې واچوي چې قرآن زده کړو قرآن زده کړو یعنې داسې خلک دي زمانو چې هغه ښه تعلیم یافته دي ما نه کله تپوس وکړي نو زه ورته یم قرآن شریف دا کار دي یعنې دوی ما نه قرآن په نازله نه ده بی اے ایم اے هلکه دا ټول اسلامیات دې سین پاس کړي خدای دې پاک هغې کې خو هم دا شیدونه شته که دا یې سین پاس کړي یقینوکه شپاړسم او څوارلسم به پاس یو قرآن په نازله ده دا غړه کې خدای نه اچوي او یو غریب سړی معذوره انسان دی په سترګو ړوند دی د هغه په زړه کې خدای د قرآن مینه واچوي د هغه د مور او پلار په زړه کې خدای د قرآن مینه واچوي راشه قرآن ته کښېنه قرآن زده کړي خدای دې حافظ او خدای دې عالم کړي نو الله څه وایي ای زما بندګانو کلکم ضال هر سړی د لارې نه غلط روان دی الا من هدیته مګر په ما چاته پړه کې نیغه لاره واچوي فاستهدوني اهدکم ما نه هدایت غواړئ نو زه به په نیغه لاره کړم هلکه څه وایي الله پاک فاستهدوني ما نه د نیغې لارې هدایت غواړئ نو زه به په نیغه لاره کړم چې زه څوک جنت ته رسول نو رسولی شم نو ما نه جنت وغواړئ چې زه مو جنت ته ورسم موږ دې غواړو بیا څه وایي یا عبادي کلکم جائع الا من تطعمون تاسو کې هر انسان وګړي مګر د جنت ډوډۍ خدای بنده کړه باران بند شو او ډوډۍ بند شو څه به قحط به راشي کلکم جائع الا من اطعمته هر انسان وګړي چې د چاله ډوډۍ ورکړي او یوازې دا نه چې ګړي د مال ډوډۍ بعضې وخت کې انسان د ډوډۍ پرته یو نه شي خوړی الټی راځي نه وای بچې پلار ورته وي مور ورته وي ته لږ وخوره او وایي نه ماله الټی راځي به راکوه نه مې تېرېږي مې نه وایي که نه تېرېږي مې الټی راځي نه شم نو دوستو زما پته نه تاسو وړي کې جلدي وي خو ډېره زما نه خبره ما نه ډوډۍ کړې وه او زما د مخه هغې غریب خپل علاقې به راغلم هم راغلم زما د خوشحالي او د هوټل نه ډوډۍ راوړې وه ډېره قیمتي ډوډۍ راوړې دا یې درڅخه ما وې دومره تکلیف دی ولې وکړه دا دومره تاوان دی مو کړو تکلیف دی مو کړو نه بس وي دا زما ارمان او چې ما سره واچوې ما سره کښېنه چې کښېناسته نو په ډوګه کې ورته سپینې ماهی راوړې پلیټ کې ځان ته واچولې داسې راکوټې شو کلک و د جوارو هغه وسره خو چې دا دومره نعمتونه ګډان چیلي وروځي او دا پیسې وي دا په ما باندې وخت مې خوړ مو سره تکلیف جوړ کړو دا څه خورې دا سپینې غالبا ماهی نه پکې مالګه شته نه پکې مساله شته نه پکې غوړي شته نه پکې مرچکې وغیره څه پکې نشته یا شیدلي دا د مخوره
ټول مکه ټول ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ډوډۍ وخورې د الله نه سوال وکړه چې خدایه دا ډوډۍ ماته بار بار غیر مودع ولا مستغنى عنه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اے ربا چې دا ډوډۍ ماته رخصت نه کړي چې بیا په ټولنو چې بیا ډوډۍ راکړي اے ربا چې دا ماته زړه نفرت مونږ کې ګرکه مونږ کې بعد سړي ته پرته یو ویل ته نه کوي اے ربا چې په ما پریدم نشو په ما بدل نشي دا څه نه کوي اړ ډوډۍ سره رب العالمین سے فرمائے کلکم جائع الا من استطعت فمن اطعمتم واستطعموني خلقو مانا ڈوڑے وغوانے سورہ میرے کو یا سوئی یا عبادی انکم تخبئون باللیل والنهار تشبیع دروازی گناہ کرے آمنا کیوں کہنا انکم تخطئون بالليل والنهار تشبيه گناہ کرے اور دروازے گناہ کرے وانا اغفر الذنوب جميعا ذکر گناہوں بہم فاستغفروني اغفر لكم ما نبخنا ورد ذنبوں بہم اللہ بلا درد میساروں میں ہم گناہ کے انه لا يغفر الذنوب الا انا بلا ما نبخنا گناہ بخنا گناہ میں زبا فبس نغفرونی ما نبخنا وارے اغفر لکم زبا گناہ معاف نمک پر دیکھیں خدای تا نجاڑو معلوم دا کہ مال کے خدای تا محتاجا دستر کے رپولو کے خدای تا محتاجا قسم نے جو نگواری کے لدے دینا قدم مالا قسم نے جو اللہ نگواری جستر کا بنا قسم نے جو اللہ نگواری جس دماغ خلی تا نوڑین دننا نگو خمانا مچے ڈوڑے کہ خدای تا محتاج ہوگو کہ خدای تا محتاج اگر دو کہ خدای تا محتاج عزت کے اللہ تا محتاج اور دنیا پر جن کے اللہ تا محتاج اور گناہ کو ما اللہ ہوئی کلکم سارا ما خام ہوئی گناہ کرے اور داغ درتا پتہ رچی گناہ پر خون کی بید اللہ دا ذات نمسو نشتا اور بیان درتا اللہ ہوئی مانا بخنا ہوارا کلکم بس قسمت بمونی ہوئی چی مود اللہ بیان بخنا حوالون لگا اور خدای خیم ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام قد سوئی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای زمان اللہ قرآن شریف کی بلد ہے کہ مرحول العالمین فرمائے جتا سٹول اللہ کا محتاج ہے قرآن شریف کے اللہ فرمائے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ تاکہ اللہ کا محتاج ہے وہو الغنی واجب اللہ سے اللہ بے پرواہ ہے اللہ چاہتا محتاج ہے لرے اور منظور رب العالمین کا محتاج ہے رب العالمین کا محتاج موسیٰ علیہ السلام سننا سنو جنہ کہہ جا تا جنہ کہہ سنو دادا شعیب علیہ السلام پیغمبر ہوئے تو شعیب علیہ السلام تے نوڑا قصہ کچھے ولفتے ہو دا سے معلومے گی کہ غریب دیر زیاد محتاج و مسافر بازے ذکر آقا دا موجود نو دا ویختون نو دا جامونا پتاو لگے کہ سالے مسافر دے وہ دیر سکڑے دے غریب اور تولا قصہ پلارتاو پر جلے طاقت منم دے مونگنے اوبروں میں اس نے مونگنے اگا دا کوئی گرد لرے کلا اور سیراب قصہ بنا تھا اور اے دیر حیانا کم دے مونگنے نہ کرتا ہے اطلاع ہوتے بچے ہوتے ہیں مسافر ردے کی ولی یوم مسئلہ جلالہ پڑے رہا حیار آنا قرآن شریف کی وہی جب حیار آنا ورد اور موسیٰ علیہ السلام تا وہی زمان پلارتا ہوانی جدالا اجرت در کی مزدوری را کتا مولا گڑے چیلے سے را کتا تو موسیٰ علیہ السلام تا مزدوریں تا سکے ہو محتاج ہے لیکن دلتا کہ کور نشتا بچ سے نشتا اٹھل نشتا کم لے بدے دے رکھے گا دخل بیٹھے سوک چالا وردن اور سوک ہر سوک کی وڑا سوان دے بیٹھے موسیٰ علیہ السلام رمان جو ردی جینے دوئے ویا خورے تمہانے رسل شو لیکن چاہتا دے مخ کے وقت او ہوا بدا داغی جو پٹاو خدولو داغی دا پڑھے بلا دشکارا شو
یا پیسې به وړاندې ښکاره به د نظر به کېدو په دوی ته ما نه وروستو شه او د شا نه ما ته اواز کوه چې داسې ته وشه داسې ته وشه داسې ته وشه شعیب علیه السلام شعیب علیه السلام یې تپوس وکړو چې څوک یې د کوم ځای نه راغلی د کوم ځای مسافر دی ټوله قصه ټوله قصه یې ورته وکړو نو هغه ورته وایي فکر وکړه نجوت من القوم الظالمین الله نے سوال کرے کہ رب نجنی من القوم الظالمین خدای ظالمانو نه مانه نجات راکړي بس الله د ظالم اخلاق کې دلته د فرعون د حکومت اسم نشته دلته نه غره رسیدي چې نو دلته راغلو حکومت ته فکر وکړه دلته مسله ورخدای پاک نو خبره یې زه حیران شوم مون خلق دې ته مون خدوا دې ته وایو چې د غربت نه مالدار شي مون خدوا دې ته وایو چې غریب او مالدار شي بچی نه او بچی او شي دا دعا ده د موسی علیه السلام لپاره ګټه د خدای له طرف نه خوشحالي دا ده چې د شرک د اډې نه راوویسته د فرعون ظالم د اډې نه او د شعیب علیه السلام کور ته یې راوویسته هلته خو به بېلتوب و مال به مو دولت به مو هر څه خو د چا عبادت خلکو کو د فرعون د خلکو خدای وي نو خدای پاک راغی د شعیب علیه السلام چې کومه نجلۍ ورپسې تللې وه هغه دوی بابا د نوکر قدر إن خير من استأجرت القوي الأمين ولې د ملازم د نوکر دپاره دوه صفتونه پکار دي یو دا چې دی مضبوط تکړه یو سړی تکړه دی هغه چې ویرې سي ورته پته نه کېدلی او بل سړی امانتګر هم دی سړی دې ځان نو شعیب علیه السلام ورته ویل که ما سره مزدوري کې په یو شرط ادا چې که اته کاله مزدوري دې ما سره وکړي نو زه به تاله په دې دواړو لوڼو کې یو لور په نکاح که لس دې پوره کړم ستا مهرباني وي شرط به دې خو که لس دې پوره کړئ دا به ستا مهرباني وي او که اته کاله دې ما سره پوره کړل نو دا یو جنۍ به درته په نکاح کې به جنکۍ مخکې وړئ موسی علیه السلام ورته ویې ډېره خوشي وه د موسی او الله د موسی په خبره ګواه موسی علیه السلام لګیا دی شعیب علیه السلام سره وخت تېروي لوی امت خدای ور په غاړه کوي موسی علیه السلام ته د حضور پاک نه پس په ټولو پیغمبرانو کې لوی امت د موسی علیه السلام نو رب العالمین د شعیب علیه السلام سره دی لکه چې د هغه شاګردي اختیار کړي پیغمبر دی چا دی او د فرعون په مقابله کې خدای د هغه په غوږ کې تیار کړي او بیا د هغه ورته خدای سر ورکړي علما څوک ته یادوي لیکن راجح قول دا دی چې لس کاله ورسره وکړل شعیب علیه السلام لس کاله بس موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته وایي که دې خوښه وي زه ولاړ شم اوس لس کاله بیا چې تېر شوي دي ما به ورته پېژنې نه خبره به مې خلکو نه یېرې لس کاله زړه خبره چې په دې یاد او نو ما څوک پېژنې څنګه دې خوښه ده هغه یې به چې لاړ شي ځه دا کور والا دې نن سره او څنګه چیلې مالا ورکړې بلا کړه چیلې نه سره او یو امسا راواله په دې کوټه کې نن سره یو سره امسا اب دې بلاره پکاري موسی علیه السلام به سلام چې کوټه ته لاړ امسا راواله او روانه دوی ته غیر امسا ویته ودا کې د بلاره بلاره دلا امسا کې خو بلاره راواله راواله دې بیا ولا هغه په ګوتو ولا یاره مړه ودا ما د دوی کنه پختا ما د دې دا کیدا بل راوال خو چې تبا ابا کې خودا او بیا بیا راغی ته مقه په ګوتو راوړل یاره بس ودا ستاسو په قسمت دا امساوا ځان سره آدم علیه السلام د جنت ته راوړل لسدون خدای پاک لسدون آدم علیه السلام د جنت یو پکې دا امسا هغه ولا ورته او راوځي وادي دې په طرف راځي جبل کوه تور چې وته د کوه تور په غاړه باندې راځي یو طرف ته بحر کولر دی او بل خوا لوی تشت میدان دی وادي دې په دې راځي چې کله دې کوه تور ته ورسېد دې غاټ دې خوا د شپږ باران شو سیلې شو طوفان شو او دې وخت کې د خدای شان ته ګوره د بیبي د ولادت تکلیف هم شروع شو نو مخامخ یې رڼا ولیدله
نو موسی علیہ السلام دی بی ته وایي بیټه دلته کښېنه او زه ورځم دې رڼا له رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې انسانان دي که نه چې انسان نه رڼا کوم ځای کې وي نو زه ورځم تا له څه د اور شغله راوړم او یا څه سکروټ کې راوړم چې دلته موږ هلته اور بل تا د دې وخت کې د ګرم سیز ضرورت دی د اور ضرورت دی درته نو ته لږ دلته کښېنه بیبي ورته څه وایي موسی وایي داسې وکړه چې یو ډاکټر صاحب پر وکړه ځکه د علاقه کې ماران لړم او بیا دا کوټه راسره وه الله دې بنده راسره وکړي بیبي هلته کښېناسته ګډو کې موسی موسی علیه السلام برابر وخندل هغه ځای ته الحمدلله ده ورخندلې ماشاءالله چې وروخندل نو هلته کې دا اور په یو ونه کې بلي د اور کاري خو اور نه دی په ونه کې اور موسی علیه السلام دلته حیران شو چې خدای انسانان خو نشته دا خو دښت میدان او بیا د شنې ونې د پاسه اور بلېږي داسې نو ته یو جارو راواخېسته یو شوړه به ورته موږ ووایو شوړی راواخېسته چې د اور پورې ونیسمه هر څه چې کېږي خو چې د شوړۍ ته اور راشي چې دا اور یو څه یو څو سکاره جوړ کړم او بیبي ته دا یو څه چې دې څنګه دلته کې هغه شوړه اور ته نږدې کوي هغه اور ته بله کوي شوړه نږدې کوي اور ته بله کوي اور کې نه تاو شته نه ګرمي شته نه سوځېدل شته نه ګرې شته هېڅ نشته حیران دی چې خدای داسې دی دی کې اواز وشو یا موسی إني أنا ربك فاخلع عليك زبور لي موسى استعربه فاخلع عليك پڑھے إنك بالوادي المقدس طوى تبقى أغا خورك وادي کے جدير پاکتے دا اللہ آواز زمون دا آواز پشان دینی اللہ زمون پشان موجود نشتا دا اللہ آواز دا ار طرف نہ آوری آواز پا بگونو نا تو موسیٰ علیہ السلام داسم گوری اینا انت یا رب رب تکم لے اے رب تکم لے پانے پہ بستے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیتا دور دلے اگر اونا چی پکم اونا باندی موسیٰ علیہ السلام اگر تجلی دی دلے با او پکم اونا لیلہ اللہ آواز اوری دلے ہو اوسم اگر اونا باغا دیتے وگا حیران کی تک اشنا نورم سبیتا او نرے سانگی دی نرے سانگی او بابا دے کے دن والا تاکہ جی 24 گھنٹے پینواری جی سال کی پینوار روکی جی تلک ساتھ پہ لگی نو لگی بپے جب پینوار نہ لگی مونگی والا بدا سے غربہ ہوتے ٹیپ یعنی محمد اللہ سارو ریدار شام اللہ سارو یوبل مارگری اللہ سارو ان سارو اللہ سارو جب اوار بدا خالق ہوتا نا خلق ہوئے چنن خدا اجازت کشنا دیتا دا میں والے وجہ دا خالق پر اس وقت دا یہودیان عبادت کی داوی دا پارے او سبا دا اتوار ہم روٹی دا ودا گل پر اس دا سوال انہیں سوال شو لکہ چی ماں تقریباً دا قاہرینا دشپک گھنٹے 15 گھنٹے مدد کر نمائے دا دشپک گھنٹے مدد نمو بدل ترائی او ما سر خطبہ دری رو دی خطبہ بیاد دنو بیا براد دا سب مسئلہ جوڑا شو یو بابا مان دوئے ویدہ وفا دولار ندی سر سرکاری پرمیشن اجازت میں نو دی بوردن لگی کہ رو تا سوگت مکوے دا لس پیندل لس شب کسان دی پنیمیاس کے پتی وردر ہوتے یو بابا نترا چاہے او یو دری ترکیان وانم نمو پشان دیوغی دیم دا سیم ترکیان دا بیا مونگو ہوئے ویدوی سر اجازت دیتا ہو سر نشتا وی لگ سب اور کہ یہودیان پر کے در ندی اس پر عبادت کے دیئے میرو دی اتدار یہودیان پر بدل میرو بدل دروازہ ایک بڑا ایک بڑا ایک بڑا چینیان ہو کے اگئی ورطل بس کنم دیمیان سے اتدار ہوتا ہے چلی راپس یو کسو آلی وی تاکو دوی دن دنے والا ندی تو بس تم سادر پسر رواج ہوگا کہ انہوں کو پکی دن ہو اگر میں چیو دن ننو دیبی ہم سننا رو بس نن نوالا جو پاگے کہ در عبادت خانی یو دا یہودیانو
عبادت خانه ده دغه بلډینګ کې ده یو د عیسایانو عبادت خانه او د پاسه به زموږ مسلمانانو عبادت عیسایان هم دې خپل عبادت کوي یهودیان هم دې د خالق ورته خپل عبادت کوي او مسلمانانو عبادت کوي او دا آبادی ده یو خام دې غرونه دی بل خام غرونه په میاس کې راځي او دا چې نه ماتو بیا هغه دویم دې چې کوم ځای کې الله پاک ودو پیدا کړی پیر پروت دی باندې سره پاسه پروت دی چې سره ورته کې نه ورته کوي راځي خیر د موسی علیه السلام پرځي بوتانه جوړ کړی تصویرونه پرېوال د موسی علیه السلام تصویر د مور دی د هارون علیه السلام دی فرض جوړ کړی دی نو د موسی علیه السلام شکل چاته سمان باګلې کې دلته ما دا بیا بابا ورته څه کوي قسمت ہے وی چې په نورو ورځو کې څوک راشي نو پنځه شپږ منټو زیات څوک نه کوي اوس څوک شته دی او دا مسلکاري وفد دی نو موږ پکې خپل ډېر سات دی چې خستري شروع دی راووت هغه پولې ته ورسېدو هغه پولې ته داسې دیوال دی دیوال ګلې د کوڅه شانته دی پورټ شانته د پورټو د سرور پنځه فوټه دنه ګلې دی او په سر کې پوله ده او هغې د دیوال باندې سا کې پسې لږ شانور دی بیا پرېږدي او داسې دي لکه چې دا زموږ دا بوی والا دا بوټې سره دا اشته بوی چې کوي دا نری تیل چې رامبیل بلکل رامبیل چامبیل په شان دی نری څانګې راځوړل هغه زمانې سړی حیران چې خدایا د څلور نیمو زرو پنځو زرو څلور نیمو زرو کال زړونه هغه د موسی علیه السلام ته رب العالمین دغه د پیغمبرانو نبوت ورکړه او بیا ورته وایي اذهب الى فرعون انه طغى فرعون ته لاړ شه په سر خطلې کبر یې کړی او ما ته ورته وایي چې ته خدای دی او زما خدای دی موسی علیه السلام ته بل سوال وکړو پیغمبر له الله ته موقع په موقع سوال کوي او الله دعا قبلوي بل سوال یې ورته وکړو ورته وایي الله فرعون خو ډېر لوی دښمن دی سره وسو ځکه ماشوم ورسره لوی شوی دی هر څه ورته معلوم دي ډېر دا دی چې د مارور د هارون هغه سره بس وکړو هغه به ملګرتیا کوي که نه کوي خدای هغه سره ملګری اصل چې د کور نه مخالفت شروع شي رب العالمین ورته دعا دا قبول کړه ورونو ما تاسو ته چې د اخلاص نه الله ته دعا وکړئ نو الله دعا کوي دا پکې قانون دی د دعا آداب ورته بل جمعه ان شاء الله وکړو دا اخلاص سره د الله دعا اخلاص چې بالکل مخلص او بدل کې د بل سوچ نه او الله ته په اخلاص باندې سوال کوي د رب العالمین د دعا وکړو فضل الله مخلصین له الدين خدای درو ته معلوم دي الله دې باندې قبول تعالی پیغمبري ملو شو او ستارور هارون علیه السلام ته پیغمبري ملو شو او ځه هارون علیه السلام دې مخې ته ولاړ وی الله هغه ته بل سبب دا وایي چې الله یې د خدای رسول دی دا مقابله بسنګ کوو او په دې لخر او د دې بادشاہ خاوند دی نو رب العالمین ورته وی ها دا څنګه چې دا کوټه دې پدما کوو چې کوټه پدما کوو ورته نو دا یې صوبان مومن یو له دا هغه ته پاتو موسی علیه السلام بشاره وې خدای پاک دا څه ته غواړه او رسول الله پاک ویلا تا اسیرا فکر مکاو ورو دې کوټه له کوټه یو نه واپس ته ځای ورو عبادت دا شعر کې ستاسو پیغمبر دلیل هم شو لکه معجزه د پیغمبر دلیل او تاسو معجزه مې درکړه چې د فرعون پلار باندې ټرک په مونږ کې واقعي کې دا کوټه نه امسانه دغه جوړيږي مار جوړيږي او د لوی نه لوی پهلوان دی خپل ټوپک تمانچه نه دوی لري نه کوي غټ پهلوان دی په مقابله له کوم درازي کنه تو هغه سره غټ توپ په یوتا د مقابله راځي غټ تدې او دا شی دی وته ورو ته ګوره دا غټي ضرورت او بیا معنا ته ونه سوالتا ویلاس دې طرف کې یو ځای کې یو سره واسه یو وسه دا یې درنه یو سی بیا یو ځای کې نو نه څه شو دلته په دغه معجزې غواړي دا د معجزې ورته موسی علیه السلام بیا راغی فرعون ته او د فرعون مقابله په خیر خبره وکړه نه ما صرف دې لپاره دا خبره وکړه چې د موسی علیه السلام په قسم پرسه کې وته په غربت کې وته په لاچاره کې وته الله نه سوال
خدای پاک ولې دعا قبولوي. خدای پاک ولې پیغمبري ورکړه، خدای پاک یې ورکړه پیغمبري ورکړه او بیا راغی د فرعون سره مقابله وشوله او بیا خبره په دې انتها ته ورسېده چې فرعون سره خپل لښکر خدای پاک ټول غرق کړ. دعا وکړو الله په دعا خوشحالي مثال الله ناصر موږ په سوال خفه کېږو الله ایمان بیا موږ نه کوو خو داسې دعا نه ده که موږ چې کومې دعاګانې کوو نو څه دعا ده بشریان ټول عمر د ښځې دوا وکړه نو د ښځې څه دوا کړو نو تکلیف دی دعا سره خیرات پکار بشریان دعا سره څه پکار استاد جیب کې خوشي زیات لړم پروت دی خیرات ہوتا ہے دعا سره الله ته جړه پکار او دعا سره یوازې د دنیا دعا باندې کې ورسره د آخرت سره خیر دا آداب د دعا وخت ختم دی دا برته ان شاء الله ولدي د آینده ویډیو کې کوي او تاسو ما د آداب نه باندې د خدای سوال کوي سارا د خدای سوال کوي مخامه دعا کوي د باندې د اقامت ورته چې موږ په دعا باندې ښه چې باندې ویل شي اقامت دې شي دی وخت په الله دعا کوي الله دعا غواړي ځان له غواړي او جوړ غواړي او بیمارانو له غواړي مړو له غواړي الله پاک دعا کوي دا بعضې کسان وفات شوي دي یو خو زمونږ د ولایت دي والده صاحبه وفات شوې وه او ډېره د نیکه ښځه وه او د ډېر عمر خاونده زما په اندازه دا وه چې په دې موجوده زنانو کې د هغې نه مشره زنانه به بله نه وه ولایت داسې وه په دې ټول کلي کې د ټولو نه مشره زنانه وه او شپږو کالو عمر بیبي وه ډېره نیکه ښځه وه چې دا خبره ډېره نیکه ښځه وه الله پاک دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او د آخرت خوشحالۍ دې خدای پاک نصیب کړي وړیګرام کې راچا کاکا زوی محمد یاد هغه هم وفات شوي او د پیرانو په تنظیم کې سراج التوحید مور وفات شوې ده او دیدار آباد کې د جانت وفات شوي او په دې اجیانو کندې کې تصبیح الله وفات شوی دی او رسول خان کورونو کې یو زنانه وفات شوې وه او د کره کې یو ملګري طاهر اقبال د هغه مور وفات شوې ده ټولو ته دعا وکړئ د جل جلاله د ټولو مغفرت نصیب کړي الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د ټولو وارثانو له الله صبر ورکړي او د ټولو څومره مشران وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي او زما نور بعضې دوستان بیماران دي زموږ یو ډاکټر صاحب ډاکټر مسعود الرحمن صاحب چې ډېر ښه انسان دی ډېر نیک انسان دی او زما یې په اخلاص باندې علاج کړی دی هغه ته دعا وکړئ دنه مالا غیر الله ولا روغ صحت او عافیت او الله تعالی دې ورته کامله شفا ورکړي او د هغه په لاس کې د شفا یو بچی دی لګیا د تعلیم حاصلوي بلال صاحب هغه ته دعا وکړئ چې الله تعالی ولا خیر او برکت او عافیت ورکړي زموږ نور دوستان دي دلته راغلي دي د حیات آباد مارکیټ کې د حمد الله صاحب زموږ ډېر ښه ملګري دی ډېر طرفداري شوي دي غریب څه پریشانو کې مبتلا یې دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې قرضونه خوشحالو باندې خلاص کړي او الله تعالی روزګار کې برکات ورکړي بل ملګري ورسره دي هغوی له دې خدای پاک برکات او خوشحالۍ ورکړي د دې ملګري زوی ناجوړه دی دعا ورته وکړئ چې الله شفا ورکړي څومره بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې الٰه العالمین ټول له شفا ورکړي دلته کې نور د بیمارانو لپاره دعاګانې غوښتې دي الله ټولې دعاګانې قبولې کړي خدایه زموږ دعاګانې تا ته معلومې دي زموږ دعاګانې قبولې کړي الله ته د رنځونو نه وساته زموږ بچي د رنځونو نه وساته زموږ بیمارانو له مصیبتونو او خدای زموږ د ایمان دې زموږ دعا ته قبولې او موږ تا ته محتاج یو الله زموږ دعاګانې قبولې کړي زموږ مردگان ټول وبخښي او زموږ مریدان ټول مصیبتونه ورکړي حاجتمندو حاجتونه پوره کړي پریشان حال پریشانۍ په خوشحالۍ باندې بدل کړي باید استاد دې باندې دعاګانې وکړي وخت د جمع د اخلاص دعا وکړي د پنډای کې یو ملګری دی او داسې نور دوستان ملګري دي چې الله د خیر عافیت او برکت زندګۍ نصیب کړي او له هر مصیبتونو آفتونو فتنو الله څومره ملګري دي زموږ د اعتماد ته د محلي خلک دي د بار خلک دي په لرې لرې ځایونو راغلي دي الله په یو قدم په لارونو برکتونه ورکړي او خوشحالۍ نصیب کړي